أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل معلوم لك. نس مبارک وایو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نس مبارک داسې و تاب و ښایسته سپین کاغذان کټ پر کټ سره پراته دي. نس مبارک یې د سینې پر برابر او یو رقم و. سینه او نس مبارک یې سره یو رقم و. په آخر د عمر کې د نس مبارک غوښې درې حصې شوې. یوه حصه به یې په لنګ کې پټه وه او دوې حصې به یې ښکاره وې، خو بیا هم داسې ښایسته ښکارېدی لکه نوی ښایسته ځوان. پر نس مبارک کې ویښتان نه ول، بې له هغه لیکې چې د ویښتانو څخه چې له سینې مبارکې څخه بیا تر نامه مبارکه پورې وه، له سینې مبارکې څخه بیا تر نامه مبارکې پورې لکه د درختې صفا نرۍ لښته لکړه داسې نرۍ د نرمو ښایستو ویښتانو لیکه وه. علامه نبهاني رحمت الله علیه مبارک په حواله د طیالسي رحمت الله علیه مبارک، ابن سعد رحمت الله علیه مبارک، طبرانی رحمت الله علیه مبارک، ابن عساکر رحمت الله علیه مبارک د ام هانیه رضی الله عنها مبارک څخه روایت نقل کوي. دا مبارک فرمایي چې ما به هر وخت د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک نس مبارک ولیدی، ما ته به هغه ښایسته کاغذان را په یاد شول چې کټ پر کټ پر سره پراته وه. جامع الجمرات. ابن سعد رحمت الله علیه مبارک، ابن عساکر رحمت الله علیه مبارک د حضرت علی کرم الله وجهه الکریم مبارک څخه روایت نقل کوي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام نس مبارک باندې د ښایسته ویښتانو نرۍ لیکه د سینې څخه بیا تر نامه پورې ول. نرۍ لیکه لښته پر نوره سینه او نس مبارک یې ویښتان نه ول. طبقات الکبرى، تاریخ دمشق. ابن عساکر رحمت الله علیه مبارک د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک څخه روایت نقل کوي چې د یهودو یو قوم حضرت علی کرم الله وجهه الکریم مبارک ته راغلی، ورته ویل چې موږ ستا د اکا د زوی د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک بیان وکړه. حضرت علی کرم الله وجهه الکریم مبارک دوی ته په تفصیلي جواب په ترڅ کې دا هم وویل چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک د سینې څخه بیا تر نامه پورې نرۍ لیکه ویښتان ول لکه د تورو مشکو نرۍ لښته، پر نور بدن او سینه یې ویښتان نه ول. تاریخ دمشق. علامه ابو عبدالرحمن رحمت الله علیه مبارک فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک نس مبارک او سینه سره برابر ول وصف نبی صلی الله علیه وسلم. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک د نور علما فرمایي چې په آخر کې د عمر د پیغمبر علیه الصلوة والسلام نس مبارک درې حصې وو. یوه حصه به یې په لنګ کې پټه وه، دوې حصې به یې همداسې ښایسته ښکارېدې لکه نوی ښایسته ځوان. احیاء العلوم. وما علینا الا البلاغ المبین.